أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. سورة النمل آیت نمبر 59. مخکې واقعات ذکر شول سمودیانو او د لوط علیہ السلام د قوم چې رب العالمین هغه خلک چې د پیغمبر دعوت قبول نکړ هغه یې تباہ کړ، هلاک کړ. نو په دې باندې د الله شکر ادا کول پکاري. او دا یو مسله ده چې هغه خلک د عذاب نه بچ کیږي، د آفتونو نه، مصیبتونو نه، چې هغه د الله خاص بندگان. وسلام علی عباده الذین اصطفى. بیا دې ټول رکوع کې دا مسله بیانېږي چې کوم خلک د الله نه سوا معبودان نیولې دي، آیا د هغې عبادت غوره ده او کداغي الله عبادت غوره ده چې دا د صفات دي. پیدایش کړه ده، علم ډیر ده، قدرت ډیر ده. قل الحمد لله، تو چې ټول د کمال صفاتونه خاص الله لره دي او خدای توب صفاتونه الله د پاره دي. پیدایشم الله کړه ده، تربیتم الله کوي، نو اختیار د حسابم الله لري، نو علم او قدرتم په ټول مخلوقات باندې الله لري، نو حساب به هم ټول مخلوقات سره الله کوي، نو ژوند او مرګ د دې مخلوقات هم د الله په اختیار کې دي. قل الحمد لله وسلام او سلامتی د عذابنا علی عباده الذین اصطفى، داغه په هغه بندګانو باندې چې الله غوړه کړی دي، هغه خلک چې الله غوړه کړی، خاص کړی د څه لپاره؟ په توحید سره، ایمان سره، اسلام سره. هغه د عذابونو د دنیا او د آخرت نه الله بچ ساتي. الله خیر اما یشرکون. آیا الله غوړه ده او کاغه چې داخله کې شریکان جوړي؟ د الله عبادت غوړه ده او کداغه چې دا خلک د الله سره شریکان کوي؟ نو جواب واضح ده چې رب العالمین داغه عبادت چې دغه غوړه ده. او دا کوم خلک چې الله سره شریکان جوړي، معبودان جوړ کړی دي، هغه خود سره باطل دي کنه، داغه عبادت ټول باطل ده. نو خیر به پکې کوم ځای نه راشي؟ امن خلق السماوات والارض. آیا هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې، وانزل لكم من السماء ماء، او ورې تاسو لپاره د اسمان نه اوبه باران. بیا د اسمانونو او ځمکو کې وګوره، و اسمانونه دي او و ځمکې دي. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. اوله سپاره کې اړو راغلی وو اسمانونه، اتشتمه سپاره کې راغلی و من الارض مثلهن، اسمه کې د دې پشان. او حدیث کې هم راغلی چې یو لښمه کوم د چانه په زور باندې ناجایزه قبضه کړله، نو وو اسمه کې الله د غاړې ته توق واچي د قیامت پر ورځ باندې. نو وو اسمه کې وو اسمانونه. بیا دی اسمان نا رب العالمین اوبر آوری چې هغه سورۃ فرقان کې ورته ویلو ما انت طهورا، او دغه رنګه مبارکن برکت والا وبدي او پاکي وبدي، پاکون کی وبدي. دیو جنا بعضی مفسرینو قول د علی رضی الله عنه ذکر کړی دی چې کله یو انسان چې دی د باران وبو او دغه رنګه زمزم او شهد دا یو ځای کی او دا اوس کی، نو د ډیرو بیمارو علاج دی. وجداد چې زمزم خو خپل شفا ده کړ،
او ور سره غبین کې هم شفا ده شهد کې نو باران وبو هغه هم برکتی وبدي نو دې کې هم شفا ده دیو جن یو سنت داوم دي پیغمبرانو چې باران کله راوريږي نو هغه ته درېدل باران ته وانزل لكم من السماء ماء وري تاسو لپاره د اسمان نه د برنا مان وبو فانبتنا به حدائق ذات بهجه زرغونو مونږه په دې سره باغچې تازهګۍ والا تازه حدائق ګور په دې دنیا کې کارو وړيري دي خوږي وب کمی دي دیو جن خدا خبرې کی چې کې دی شي تیسری جنگ عظیم وي د وبو د لاسو شي خوږو وبو د لاسو یا دې سمندرونو د لاسو انبتنا به حدائق ذات بهجه دغه سمندرونو وبو د بخارات په بر باندې خي جنور سره دا خو کارو بدی کنه وبرنا وریاضو کې فلټر کیږي او خوږي وب په ګټه باندې راځي ما کان لکم ان تنبتوا شجرها دا نرمي وبدي د زمکه باندې راوريږي او د دې زمکه کې تخمونه پراته وي مختلف او دا غي نه نرم تیغ د دې سخت زمکه نه الله پاک راوکاږي زمکه سخت نه هغه تیغ علاوه کګوتو لوړې نومړاوي کې خرابيږي او هغه پاږي ک الله پاک د تیغونه نرم نازک تیغونه د زمکه نه الله راوکاږي د انسان اختیار دانه ده د نشي کول انسانان ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ندی تاسو په اختیار کې چې زرغون کې ونه د دې الہم مع الله آیستده څوک معبود الله سره څوک حقدار د بندګۍ دا سشتا چې الله سره داغو عبادت وکړي شي د دې اختیارات څوک لري څوک دي چې اسمانونه پیدا کړي زمکه پیدا کړي څوک دي چې هغه باران وري ولئن سالتم من خلق السماوات والارض قران کې دا اکثر ذکر شوی کنه کله خلقونه تاسو کې اسمانونه او زمکه چا پیدا کړي لا یقولن الله وی الله پیدا کړی ولئن سالتم من نزل من السماء کچره تاسو کې چې د اسمان نه باران څوک وري وی الله وري نو دا ډیره خبره دا مشرکان وبا منلې ولئن سالتم من خلقهم کچره تاسو کې د دینا چې چا پیدا کړی وی الله پیدا کړی یقولن الله ودی بوي چې بس دا مونږ چې چا عبادت کوو دا د الله مقرب خلق دی الله ته ډیر نږدې دي نو موږ الله ته نږدې شو کنه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ الله ته نږدې شو او بل دا دی چې سفارش پکار دی الله ډیر لوی ذات دی زموږ خبره دا چې ډایرک نه اوري مونږ دې ته ونو دی الله ته وي هاولای شفاعنا عند الله دا وی زموږ سفارشیان بل هم قوم یعدلون بلکې دا داسې خلق دی چې اوري د حق نه امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا هغه ذات چې پیدا کړی د ځمکه قرارن ټینګه زائد قراری وجعل خلالها انهارا او پیدا کړی د دې په منځ کې نهرونه څومره ولی دي نهرونه دي دنیا کې رب العالمین داسې یو ناشنا نظام هغه جوړ کړی دی بارانونه وره زمکه د پاره کې وجعل لها رواسي پیدا کړی په دې کې مضبوط غرونه بارانونه وریږي او دا رنګي غلای او برف خاص کر په دې دنګو غرونو باندې بیا هغه ویل کیږي او دا وبو په کته باندې راځي لختی دی ولی دی او بیا نهرونه دي سندونه دي او بیا سمندرونه دي کچرته کې الله رب العالمین دا تنظیم قدرتی فطری دا تنظیم نه کړي نو خلکو دا دومره وبو هغه سٹور کولې نشول چا د اسمان دا وبو قابو کولې شو چا سٹور کولې شو په کومو ګیلانونو کې او په ډرمونو کې وې ساتل وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين مونږ د اسمان نه باران ورو تاسو باندې دا وبسکو تاسو د دې سٹور کوونکې نه جمع کوونکې نه تاسو نشي سٹور کول دا څه خزانه تاسو نشته چې باغی کې دا وب جمع کی والله د جمع کی او الله در باندې کی دا د الله انعامات او احسانات وجعل بين البحرين حاجزا
پیدا کړی په میانځ د دوو دریابونو کې پردا رکاوټ دی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورہ الرحمن کې ویلو کړه الله رب العالمین دو سمندرې هغه غړي رواني کړی خوږی وبو او یو طرف ته کارو کو تروی وبو ولیکن هغه یو بل کې مکس کیږي نه مکس کې خو نه دیوال شته دي چې انسان تخکاري شي نو څه پول والی شي او دا اکثر د سیمینان چینو دغه ګوري دا چې ځایونو کې اکثر دې ته مخې ته راشي چې یو طرف ته لګ د الله د جهاز نه دې طرف ته خوږی وبدي او دې طرف ته کارو وبدي مکس کیږي نه الہم مع الله بل اکثرهم لا يعلمون آیشته دې څوک معبود حقدار د بندګۍ د الله سره بلکې اکثر د دینه نه پويږي علم نه لري کوم خلک چې هغه داوي چې د ازمکه اسمانونه د الله پیدا کړی د اختیارات د الله دي دا غرونه د الله په اختیار کې دي دا دریابونه الله روان کړی دي دیم چې جوړېدو تر بل ډیم وې دې باندې دا شاپېسل دا مشوره ورکړو چې دا پیولي کوي چې وسخر لكم الانهار الله تابع کړی تاسو خدمت کې لګولي نهرونه کني دا وبو بسو کنټرول کی د خاورې دیم دې کنه دنیا کې ټولو کې غټ الله رب العالمین هغه مسخر کوي د خلقو د پاره انسانانو د پاره او چې کله وواړي نو داغه د سمندر چپی چې دی هغه اخلاصي کې ډېر قومونه زمون په یادو کې څومره ځایونو کې سیلابونه راغلي زرګاو لکاو خلک هغه هلاک شي بیا دا غرونه دا الله پیدا کړی دي او د الله په اختیار کې دي بعض خلک ناپوهي وای دا دوسره غر دی او پیر بابا ځان تر راخته کړی پیر بابا ته سجده کړی دی غرونه صرف الله ته په سجده باندې دي بل چاته سجده نه کوي دا حکومت بلاره باندې چې راځي دی بس کې دنیا غرونه یې کاغذ دي هغه کوم بابا ته په سجده پراته دي الہم الله بل اکثرهم لا يعلمون نو کوم خلک چې هغه عقیده د توحید نه لري دغه اصل کې جاهل خلک دي دا لا يعلمون خلک دي اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء آیا هغه څوک چې قبلې دعا د ډیر محتاج ډیر پریشان حاله کله چې راوبلی الله لرا ويكشف السوء او لري کوي الله تکلیف دا ډیره زیاته پریشانی چې کله جوړ شي او دغه وخت کې انسان ته چې بیا هیڅ نه یاد او اکثر انسانانو باندې ژوندۍ کې که زیات نه نو دا دو درې ځله خدا سي حالات راځي چې د دې هیڅ نه د نه په خپل طاقت باور پاتې شي نه په خپلوانو نه په دوستانو نه په اړوس پړوس نه په بلچا نه په بلچا او دغه خو یا الله بس ته څه کول شي یالله ته چې دا مشکل لري چې یالله ته چې دا حاجت پوره کی او چې کله د زړه دماغ صرف د الله شي نو اکثر داسې دعاګانې قبليږي او داسې مدد شي چې دا مدد هغه خلک ټول ژوندۍ کې بیا هیرول نه شي او انسان ته یادي نو همیشه چې داسې قسمه دعا هغه انسان غواړي په دې عقیدې سره نو بیا الله قبلي عام حالاتو کې انسان داسې دعا وغواړي چې بالکل توکل او اعتماد او باور دای په بل څه باندې نه صرف په الله نظری او نو داسې کس دعاګانې والله عام حالاتو کې قبلي او حدیث هم دی کنه چې کتا سو غواړي چې سخته کې تاسو دعا قبول شي نو پر راته کې الله ډېر یادوي ډېر د الله نه دعاګانې غواړي ويجعلكم خلفاء الارض او دې کې یو بل دلیل هغه داوم دی چې ګوره مخکې خلکو دا غیدا طریقه وا چې راته کې د غیر الله عبادت هغه به کاو خو لیکن سخت وخت چې وراله صرف د الله عبادت به کاو الله تعالی مدد شوی اوس بعض خلک ډیر خلک په سخت کې هم د الله نه سوا بل چا تر مدد شوی
خو لیکن داسې اوقات الله راولي چې دغه خلق چې شرک کوي د دینا هر یو هغه هیر شوی، هنومان ته هیر شوی او رام ته هیر شوی، بل ته هیر شوی، صرف الله ورته رايات یا خدا او مای ګاډ भगवान भी सिर्फ अल्लाह तो ईश्वर परमेश्वर د نور څه خو دې خواته هیڅ صرف یو الله هغه رابلی ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي تاسو آبادیدون کی یو ول پسې پزمګه کی الہم مع الله ګور الله رب العالمین خلق بوزي د دنیا نه او نور خلق غزاینی وي. نن یو کتاب پڑھاو باغی کې هغه عرب عالم لیکلو چې په یو عہده باندې په یو دکان باندې په یو خپل نوکرای باندې با خبره کېږي نه دوکه کېږي بنا وجدا دا چې ته بنندل ته او سباله بيدا مزدوري نه کستا دې کې شکی نو هر یو کس یو کار کوي نو هغه ته پوسو کې چې دې زچ دانن کم کار کوم زمانہ مخ کې دلته کې څوک چا دا کار کوي او تا ته وخامخا یو نوم واغستلی شي نن هغه نشته نو سباله با ستا باره کې څوک ته پوسو کې دلته زمانہ مخ کې چا دا کار کوي نو دا بنوي چیرې بس دا دکان زما همیشه ده دا مزدوری زما همیشه دا پلانې شي دا همیشه ده همیشه نه یو ځای ده همیشه نه زندگی ده دنیا کې ټول اوچت سي دغه زندگی ده زندگی دې همیشه نه نو څه سيزونه باغې باندې په سمانه باور غنه پکا صحت باندې هم باور نه کوي په مال باندې هم نه کوي په خپلوانو باندې هم نه کوي په گاونډیانو هم نه کوي دوستانو هم نه کوي باور او توکل دا به صرف پر رب العالمین کوي په خلکو به خو ګمان کوي دا زما خملګری دی دا زما خرور دی خو گاونډي دی نو ټول امیدونه او باور دا هر څه پر رب العالمین خپل تعالی الله پاک چې صحت درکړه دے طاقت درکړه باډي دی خدا نو پدې با باور نه کوي پدې با الله شکر ادا کوي الله شکر دې الله روح صحت را کړی الله دې ساتي دا څه خبرې وکړي او باور نه کوي ناڅاپه اچانک داسې بیماری او تولګي میاشتې څه کوي ورځو کې دنه وویلی شي او ختم به مزمه کې داسې حساب ده کورونه دي یو کور کې چې ده نسنونه لاړ شي دادا لړ پلار ده پلارون لړ ازوی ده هغه پلار شو بیا دادا شو هغه لاړ ځای پاتې ده خلک تی روان دي هغه اصل کور لا چې قبر ده الہم مع الله آیشتده سوک معبود اللہ سرا قلیلا ما تذکرون دیر لگتا سو نصیحت اخلئی قلیلا ما تذکرون قرآن کی اکثر چه صفات بیان شوی ماذا قلیل خلقو لگ خلق پا دیروالی باندے هم دوکا کیدل نہیں پکار دیر دلا خلقوی دیر دیروالی سے دلیل نہ دیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کډیرو پس روانه د الله لارې نه پدې خطا کی گمراه بدی کی ډیر لک خلکی هغه سي یشکرون شکر گزار قلیل سي تذکرون نصیحت اخلی او اکثر سي اکثرهم لا يعقلون لا يعلمون لا يؤمنون ایمان نه لري عقل نه لري علم نه لري نصیحت نه اخلی شکر نه ادا کوي ولیکن دی خبرې ته هم خیال پکار دی کې دی شي چې بعض وخت کې بعض علاقې کې داسې وشي چې هلته هغه ډېر خلک چې دي هغه په حق باندې یعنی ډېرواله هغه داسې هم نه دی چې ګنې څوک ډېري نو هغه دی خرابي وایي که دی په حق وی او دی صحیح خلک وی نو دومره ډېر ولې دي دا سعودي وی دا وابیان که ډېر ښه خلک وی نو دا ټول ولې وابیان دي دې خبرې ته خیال ساتل پکار دي قاعده دا مطلبوم نه دی چې اکثر خلک ډیر خلک هغه همیشه په ناحق باندې
دا همیشه خبره نه ده. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر، آیا څوک دی چې لار خي تاسو ته په تیارو د اوچې او لنده کې، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، او څوک څنګه څنګه سړکونه فجاجا سبلا فجاجا، مزیدار روډونه، د ریلګاړو پټلۍ، دغه رنګي پلونه، سمندر باندې کشته، سمندر کې دنه هغه سورنګان جوړ کړي، هغه کې ریلګاډي روان دي، هغه کې گاڑی روان دي، سمندر کې دنه ادا سي جادونه دي د وبو هغه چلیږي، بلکې د بار ملکونو کې ډېر داسي خلک په سمندر کې رواني او هغه کې شیشې لګېدلې، هغه کشتو لانچونو کې خطول سمندر د تدن نخکار او خلک رواني التا او خو بیا روزي، سمندرونو د پاسه پولونه لګېدلې، لری پولونه. اوس سعودي او مصر دانن سبا یو پول روان کړ، لوی پول دا نور ملکونه دي، لوی پولونه، د روډ جدا، د پټلۍ جدا، بیا سمندر د پاسه جازونه روان، بلکې دا چیرلفټو په شکل کې چې ډېر ځایونو کې خلک هغه رواني، دا یو جدا د سفر هغه طریقه ده. مثال دا یو غر دی او یو غر هغه دی، هغه سر ته چې نو گاډي وخته بیا کته کوزيږي او بیا دا فاصله کوي او بیا غر سر ته خيږي، هغه څه چل کړي دلته دی غر او هغه غر ته چیرلفټ دا لګولي، دلته خلک گاډي کې راوختل او دلته نه چلین سیده لاړ لیفټ کې هغه حالت نه بل گاډي کوم سفر کې راتو نه هو غنټوي هغه چې دینو هغه شل 15 منټو کې تیر، قسم لارې قسم طریقې هغه الله پیدا کړی، غرونو کې سورنګان جوړ شي، قسم د کوهاټ ټنل ته ورته تاسو ګورئ نه، دا رب العالمین کوي دا کارونه، چا ټینګ کړی دی دا د سورنګ ته د پاسه لغون ته سیمټ میمټ او دا سيزونه واچي، د دې څه حیثیت دی چې دا دومره غر قابو کی، خو رب العالمین غواړي چې دا بندګان فائدې اوچتي کی د دنیا، کني کله چې وغواړي ډېر سورنګان یې هغه غورځولي، غرونه پیرا غورځولي، وي سورنګ بند شو او خلک پکې دنه لاړ، تاسو نه دی اورېدل ډېر ځله دا شي، دا ټول رب العالمین د انسانانو د فائدې د دنیا د پاره کوي، د چا اختیار نشته دی، دا جازونه چې بر روان دي سدي دا وی چې نو ډېر سپیډ کې رواني، نو د په مخ کې دي، نو د شاتنه چې کوم هغه دباوي نو د په مخ دی کوي، او د لاندې هغه هوا چې ده راشي او دا ځایونی سین ده په بره باندې ساتي کته را غورځېدو ته نه پریدي، دا ټوله څه خبرې دي، دا نزا دا چا جوړ کړي، دا طریقه چا د هوا ته خودلې ده چې تاسو زر دا ځایونی سي، دا هوا څوک چلی یورسل الرياح، دا مرغه دې کوم پېټرول او ډیزل باندې دا کوم جازونه دي، دا چا روان کړي، ما يمسكهن الا الرحمن اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن، مرغانو ته نګوري وزري کله کولاوي کله بندي، او دې مرغانو ته تاسو ګوري کله کله دې په کوم چې د خپل هغه لګي مګي کوي، لوري پورې ما وزري بندي کې او سیده روان، او بعضی پکې چې دی هغه قسم ګروپونه جوړي، ته وایي چې دا مخکې امام سي د ورپسې ټول روان دي، د جوړ کړ، بعضی چې دنو اچانک به پخکته ورخوشي شي او دوه مرغه یو ور باندې غلانټین اړي او بیا په بار راخي، دا هر یو څه چې ده دنیا کې څومره مخلوق ده د انسانانو په شان دا غي ډلې دي، هغه د الله پاک یو قسم له خاص شعور د ژوندۍ ورکړي، هغه غي تیرې دا غواګان یو میخه دی روانه کا او غټ دوغل دی مخه تا یره خر روان کا، خلک وي خر زرا عقل لګی نشته، اخر روان کا مخه دوغلی ځکه زور پیو کا واس پیو کا هغه قدم کی مخکینه هغه ته چاوي چې را دا هو کند دا دوغل لیک مخکې لړې نو بس هلاکی، هغه کوم سکول کې کینډر گارټن کې سکول ویلې او سیکرډ هارت قتلې دی، هغه رب العالمین هر یو چیز لا یو شعور ورکړی دی، او پاغي باندې الله پاک دا نظام غربا کړی، دې میګو ته وګوره، میګو ترتیب ته وګوره، یو میګي وړو کې ونته واړو مخلوق دی، او ځان نه بکرین جوړ کی
یو سل میږي به راجمع شي یو غټه چرمخکې به روانه کړي بره به بوزي په دیوال به روانه کړي مړه چرمخکې ته وای چېرې دا پوچی پوچی دی او دا وګوره پورا غر روان کړي په ټول په اتفاق سره رواني او یو لین کې به زیو راځي او چې یو ور سره نږدې شي ته جوړ سلام مو کوي یو بل ته یو بل سره لاس ماس ملاو کی اکثر درې یو بیا سیده روان دا ټول نظام د رب العالمین ربانی هغه چلی دی دا ماشه ده ماشه نری وندې سیس او کچرته هاتی باندې چې دین هغه چک لګی کنه دا سستن ور سره دی چې د ډاکټرانو سره دا سستن نشته اوسه پوری مر نری وندې ستن دا وردن نکی او تا نه چې دین هغه کار د تروکی ډیر ځلوینه راکاږي کله کله بعضې ماشي هغه ډیره زیاته وینه راکاږي د چا وینه په ډیره خوږو لګي چته نو چې ځان ډیر موړ کی نو بیا الوتې نشي نو ډز لاړ شي نو په دنیا باندې زیات چې ځان نه مړای کني نو پاتې بشي دوره گزاره باندې خوره چې الوتې خوشي کنه دومره ډیر ځان موړ کی چې خوځې دې نشي ده ویاله مارا پاس وای ویلاس راکا الله باندې ته بل الله سور کوي کنه تو خلق ته الاس راکې چې پاسم اما يهديكم في ظلمات البر والبحر آیا وسوق دی چې لار خي تاسو د پتیارو د اوچې ولند کې ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سوق را لګي هواګانی زیر مکه د رحمت خپلنا الہم مع الله ایشتر سوق معبود الله سره تعالی الله عما یشرکون کله هواګانی شروع شي نو لا یخی هواګان شي خلک وای بس باران وریږي باران به وسوشي ډیره سخت ګرمي جوړه شي هوا او چلیدله او اوس په الله باران کوي خوشاله شي د باران نمخ کې اډوانس کې خوشاله شي دا څوک د هوا په ذریعہ تاسو له ګډ نیوز را لېږي څوک دلته چې دنو دا زیره غرا لېږي رب العالمین را لېږي تاسو خوشاله شي تعالی الله عما یشرکون الله ډیر اوچت دی دا غسنا چې داخله د الله سره شریکان جوړي اقول قولی هذا استغفر الله لي